پښتونخوا د باسي په حیثیت باندې د اوسیدونکو په حیثیت باندې زه دا وایم پښتونخوا کې دی وخت ټول لغټه مسله دا یو د بجلی ده بل د اوبو ده د اوبو هم ډیر ناګفتابه حالات دي چې لکه ټیوبویل دي چې نور څه مسلې دي الته خلکو ته پاکي اوبه نه ملاويږي وسره د بجلی خو انتهایی سخت مسله جوړه کړې ده که ترانسفارمر وسوځي نو نه ټیکيږي کچې بجلی ټریپینګ وکړي نو نه ټیکيږي کچې تارونه وشلېږي نه ټیکيږي ټول لغه خبر سره چې زمونږ منتخب نمائندگان کاغه د قومي اسمبلی دي کاغه د صوبایي اسمبلی دي بالکل په دې باندې سنجیده نه دي هغه دا خبره تاسو په اصل ماینو کې ټیکل کړي نه ده اسی اخباري یو بیان او یو سوشل میډیا بیان خو ورکی چې بجلی له وکړ کو خو تاسو په نه په اسمبلی کې نه په دلته په ګراوند فلور باندې کې صوبایي اسمبلی کې دا سمونږ سې کې او نه دا سې کې چې دا حل شو سیاست شکار دي ار سړي خپل مفاد له لګیا دي که چې کومي پارټي والم دي نو د عوامو په سر سیاست کوي عوام مینس کې دل شو خو لګا هغه خپل سیاست او خپل مفادات بچي کوي بل څه ته ونګوري کومو ګورو زمونږ د نوخار مسلې غډيري دي خدای او سو ډېرې غټ مسلې دي په دې ټیم کې په ډیسټریکټ نوخار کې چې کوم ناروا لوډ شیډینګ روان دي دا ټول یو غټه مسله دي نه علاوه د ګیس لوډ شیډینګ هم روان دي دغه شان دلته کوم نورې ادارې ګورو یا دغه ګورو دغه کارکردګي هم ډېر خنه ده ځکه زه په دې چې کوم دي د تجاوزات دي روډونه بند کړي شوي دي لارې بند کړي شوي دي دغه شان ورسره کوم ګورو یو غټه مسله چې کومه ده دلته چې کوم دیاړي دي یا کوم ډېر ویجز دي دغه چې کوم مینیمم ویج دی د صوبایي حکومت طرف نه هغه هم دلته خلکو ته نه ملاويږي دغه شان کوم د سپورتس ډپارټمنټ دغه کو نو دا غي هم دلته څه کارکردګي هغه شان نشته دی په دې ټیم کې زموږ په ډیسټریکټ نوخار کې 15 ایم پی ایګان دي 2 ایم ای ایګان دي خو هغه ته موږ په دې نظر باندې ګورو نو د عوامي چې څومره مسلې دي دا غنه بالکل به خبره او لري دي په کار غیله داري چې کوم د عوامو مسلې دي بنیادی ضرورت دي بنیادی سہولیات دي هغه ورکول هغه ځمېداري ده خو هغه شان هغه نه پوره کوي دي سره په دې ضلع کې بلدیاتي نمائندگان هم شته خو د بد قسمتۍ نه موږ وګورو نو بلدیاتي نمائندگانو دا سلور کاله پوره کېدونکي دي خو تر اوسه پورې هغه ته نه هغه اختیارات ملو شو نه فندونه ملو شو چې هغه د عوامو مسلې هغه شان حل کړي